شپږ څیزونه شپږ خبرې داسې دي چې په هغې سره زموږ او ستاسو دماغ زموږ او ستاسو حافظه دا مکمل طور سره تباه کیږي. یعنی دغه شپږ خبرې دغه شپږ عملونه چې کوم خلک کوي او دا داسې عملونه او داسې خبرې دي چې په دې کې موږ او تاسو ټول ککړ یو، موږ او تاسو پکې ټول مبتلا یو، چې په دې سره د دې په کولو سره زموږ او ستاسو حافظه زموږ او ستاسو ذهن دا مکمل طور سره تباه کیږي او نور ډېر غټ غټ نقصانات دي. نو راځئ دغه شپږ خبرې معلومو. خاص کر سټوډنټس حضرات، څومره سټوډنټان چې دي، څومره طلبا چې دي، او یوازې طلبا او سټوډنټان هم زه په دې کې نه مینشن کوم او نه ټیک کوم، څومره چې زموږ او ستاسو ماشومان دي، زموږ او ستاسو عام خلک دي، هغه ټول په دې کې ملوث دي. لهذا دغه ویډیو دا د مخصوصو کسانو دپاره نه ده، خو دا طلبا او سټوډنټان مې ځکه یاد کړه چې د دې خو ټول کار د ذهن حافظې سره چې په دې وخت کې د دې ذهن او حافظه تباه شو، نو دوی به مخکې سټډي څنګه کوي، دوی به یادول څنګه کوي، دوی به کتاب څنګه یادوي، دوی به سبق څنګه یادوي، دوی به په سبق کې مخکې څنګه ځي. نو دغه شپږ څیزونه دغه شپږ خبرې معلومې کړئ، دا د خپلې زندګۍ نه وباسئ. انشاءالله ذهن او حافظه او ټول سیستم به ستاسو برقرار وي، انشاءالله کار به کوي او ټول هر څه به ستاسو برابر وي انشاءالله. راځئ ګورو چې دغه شپږ خبرې کمې دي چې په هغې سره زموږ او ستاسو ذهن او حافظه دا مکمل طور سره تباه کیږي. په هغې کې اول نمبر دی د شپې ناوخته وده کېدل. سوچ کوئ، زه به خپل ځان ته وګورم، تاسو خپل ځان ته وګورئ چې موږ او تاسو په دې خبره کې تر کومه حده پورې موږ ککړ یو، ملوث یو. هر سړی نن سبا دا یو فیشن یو عادت ګرځېدلی دی چې د شپې ناوخته اوده کېدل دا بس فرض یې په موږ او تاسو باندې. الله جل شانه قرآن عظیم الشان کې فرمایي وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الله دا شپه دا زموږ او ستاسو دپاره لباس ګرځولې ده چې په دې کې موږ او تاسو آرام کوو. دا شپه الله د خوب دپاره پیدا کړې، د آرام دپاره پیدا کړې. وجعلنا النهار معاشا. الله قرآن کې بیا فرمایي چې دا ورځ ما ستاسو دپاره د معیشت او د معاش دپاره ګرځولې ده. نن سبا سیسټم مکمل الټه دی. که تاسو بازارونه وګورئ، د شپې ټوله شپه به بازار کولاوي، د شپې 12 پورې به دوکان او مارکیټ کولاوي. سحر چې الله جل شانه دغه ورځ د معیشت او د معاش او د مزدورۍ دپاره ګرځولې ده، نو بیا که سحر ته مارکیټ او دوکان ګوري نو 11-12 بجې د ورځې بیا کولاویږي. سیسټم ټول الټه دی. دا ځکه زموږ او ستاسو په رزق کې، زموږ او ستاسو په ژوند کې برکت نشته دی. ته سحر وختي دوکان کولاو که مارکیټ کولاو که ګوره چې الله تا ته څومره بهترین رزق درکوي. نو د شپې ناوخته وده کېدل په دې سره زموږ او ستاسو ذهن او حافظه د انتهایي طور ډیمیج کېږي. یوازې ذهن حافظه نو ټول جسم ټوله باډي. نو لهذا د شپې په وخت وده کېږئ. تقریبا نن سبا خو ګوره موږ او تاسو په کار دي د ژمي شپې دي چې موږ او تاسو 9 بجې 10 بجې دا موږ او تاسو وده یو، ځکه 7 بجې د ماسخوتن جمع ده، او بیا چې ماسخوتن مونځ کې د هغې نه پس روټۍ وخوري یا نور چې څومره ستا مصروفیت نو ګنټه نیمه کې ستا ټول کارونه راغونډېږي. نو دې ته ضرورت نشته چې ته د شپې 12 پورې ناست یې او موبایل ګوري او سوشل میډیا ګوري. په دغه فضولیاتو کې ته خپل دومره غټ نقصان کې. نو خبرې ډېرې زیاتې دي، مخکې ځو. دویم نمبر چې دی اول و د شپې ناوخته وده کېدل، او دویم د سحر ناوخته پاڅېدل. دا هم زموږ او ستاسو فیشن دی او دا یو خاص زموږ او ستاسو زندګۍ حصه ده چې موږ او تاسو سحر ناوخته پاڅېږو. لهذا په سحر ناوخته پاڅېدلو سره په دې سره زموږ او ستاسو ذهن او حافظه دا ډیمیج کېږي، تباه کېږي او ډېر غټ نقصان سره موږ مخ کېږو. او دریم نمبر دی سترګو غلط استعمال کول. کله چې موږ تاسو د خپل سترګې د غلط استعمالو، ناروا کتل پې کوو، فلمونه، موویز، ډرامې، دغه څیزونه پې ګورو، سوشل میډیا غلط استعمال کوو. د سترګو په غلط استعمال سره زموږ او ستاسو حافظه، زموږ او ستاسو ذهن دا چې دی ډیمیج کېږي، دا تباه کېږي او د ډېر غټ نقصان سره مخ کېږي. ورپسې څلورم نمبر دی د روټۍ په وخت کې، د ډوډۍ خوړلو په وخت کې موبایل استعمالول. دا داسې یو عادتونه زه تاسو ته نن وایم چې دې کې موږ او تاسو ټول ککړ یو، ځکه زه تاسو ته وایم هغه څوک دی چې روټۍ خوري او په دغه وخت کې دی موبایل نه استعمالوي. یو طرف ته خوراک پروت دی، ډوډۍ پرته ده، الله قسمه قسم نعمتونه پراته دي، او بل طرف ته دا به لګیایي موبایل به راغوستي او سوشل میډیا به ګوري، یا به چا سره میسیجز کوي، یا به چا سره په کال لګیایي خبرې به کوي. دا ډېر غټ نقصان کوي، ډېر غټ نقصان کوي. دغه رزق د الله جل شانه زموږ او ستاسو د جسم دپاره یوه غذا تیاره کړې، یو خوراک یې تیار کړی دی، او په دې کې الله زموږ او ستاسو لپاره طاقت اچولی. کله چې زموږ او ستاسو دغې نعمتونو ته توجه نشته چې زه څه خورم او څه کومه زه لګیا یم، نو دغه خوراک به موږ ته څه طاقت راکړي، موږ به د دغې نعمت څنګه شکریه ادا کوو. نو لهذا
ډېر خلک داسې دي چې هغې کله روټۍ خوري په دغه وخت کې د موبایل استعمالوي دا د دې دپاره ډېر غټ نقصان دی کار دی او ډېر غټ نقصان ورکوي دې دپاره نو لحاظه کله چې هم ډوډۍ خورئ موبایل ځان نه لرې کوئ په توجه سره خپل خوراک کوئ او د هرې نوړۍ سره څنګه چې کتابونو لیکلي دي شکریه ادا کول د الله په کار دي چې الله څومره بهترین نعمتونه موږ او تاسو لپاره پیدا کړي او په دغې نعمتونو سره زموږ او ستاسو جسم ته الله قسم طاقتونه ورکوي نو د ډوډۍ په وخت کې د ډوډۍ د خوړلو په وخت کې د موبایل استعمالول دا هم زموږ او ستاسو حافظه او ذهن انتهایی ډیمیج کوي او خرابوي ورپسې د 5 نمبر د سحر ناشته نه کول دا خبر دې تم سوچ کوئ د سحر ناشته نه کول یعنی د سحر چای نه څښل ډېر خلک داسې دي په 11-12 بجې راپاڅېږي او بیا د هغې نه بس ډیوټۍ ته ځي کار ته ځي بس چای په ځای پرېږدي لاړ شي بیا د غرمې ډوډۍ خوري یا ډېر خلک داسې دي هغې بس سهار کې لږ یو مڼه یا یو سیو ځان سره واخلي بس هغې نه یو چک نیمو وهي هغه وخوري بس بیا نور چې دی روان شي خپل کار ته او خپل کالج یونیورسټۍ ته د سهار ناشته نه کول په دې سره هم زموږ او ستاسو ذهن او حافظه چې دی دا کمزوري کېږي زما په دې خبرو باندې خیر بیا تحقیق وکړئ تاسو به اکثر ملګري بیا وایي چې دا پکې د کوم ځای نه راغله او دا د ناشتې سره څه تعلق دی او د دې سره څه تعلق دی او د موبایل سره څه تعلق دی خو دې خبرو باندې خیر تحقیق وکړئ بیا به درته انشاءالله اندازه ورپسې دی ډېر خواږه څیزونه خوړل ډېر سویټس استعمالول په دې سره هم ذهن او حافظه چې دا کمزوري کېږي او ورپسې اخري او لاس چې کوم دی هغه دی بلا عذره بلا ضرورته تش امتیازې تش بول دا ایسارول یعنی تا ته تش بول درغله ستا ضرورت راغی او ته ناست او ایسار کړي دي د دې نور هم ډېر غټ نقصانات دي خو یو نقصان په دې وخت کې دا هم دی چې په دې سره ستا ذهن او حافظه دا ډیمیج کېږي او تباه کېږي نو دا کمې خبرې چې ما ذکر کړې دا ډېرې داسې خبرې دي چې دا په موږ او تاسو کې موجود دي زه بار بار دا وایم او په هر چا کې که ځوان دی که بوډا دی او که فیمیل دی او که هر څوک دي که ماشومان دي ټول په دې کې ملوث دي ماشومان هم سبا که تاسو وګورئ ناست به یې ډوډۍ به خوري هلته به ورته کارټون لګېدلی او کارټون به ګوري زیاته توجه به یې هغه کارټون ته به د خپل خوراک به پوه هم نه شي چې ما څومره وخوړله دا ما چې خبره وکړه که نه چې د ډوډۍ په وخت کې موبایل استعمالول بعضې وخت کې انسان ته خپل ګیج هم نه معلوم چې ما څومره خوراک وکړو ما ته د څومره خوراک ضرورت دی په ځان نه پوهېږي بس لګیایي بیا وروسته د هغې نه نور مشکلات جوړ شي نو خپل ماشومان چې کله هم خوراک ته کېنوئ خپل ډوډۍ ته کېنوئ نو په دغه وخت کې د کارټون او د موبایل نه لرې وساتئ په یکسویۍ کې په خاموشۍ کې د خپل خوراک وکړي نو لحاظه دا خبرې داسې خبرې دي چې دا د خپل ژوند نه وباسئ نو انشاءالله د ډېر نقصان نه به بچ شئ او دغه د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته